هغه فرمایي چې موږ د نبی علیه الصلاة والسلام څخه ناست یو او نبی علیه الصلاة والسلام فاصل و نصیحت او بیان شروع په هغه بیان کې نبی صلی الله علیه وسلم داسې خبرې وکړې وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون چې د هغې نه زړونه په یېره شو او دغه رنګې د خلکو د سترګو نه اوښې روانې شو. یو صحابي ویل د الله پیغمبره کأن هذه موعظة مودع داسې معلومیږي چې دا د رخصت اخیستونکي سړي چې دی نو خبرې دي، یعنې ته زموږ نه روانې داسې معلومیږي او نو داسې وکړه چې موږ ته لږه نصیحت وکړه فاوصنا موږ ته وصیت وکړه. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کمې خبرې کړي دي نو په هغې کې چې کمې پیشنګویانې ورکړي دي هغه هوبهو چې دی نو اوس رښتینې کېږي. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل نور هم ډېرې خبرې وکړي اوصیکم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن يكن عبد حبشي فإنه من يعش. بیا یې وفرمایل چې په تاسو کې کم سړی زندگی تیری فسیره اختلافا کثیره وروستو به چې کم دی نو په خلکو کې هغه اختلافات به راځي. اوس هغه اختلاف کې به موږ څه کوو، په کومه طریقه باندې به ځو. دا حدیث دلته ودروئ. بل حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دې حدیث ته واپس راځو چې زما د امت 73 ډلې به جوړېږي. صحابه کرام وفرمایل چې د هغو نه کومه ډله به جنت ته ځي، ځکه د هر چا دا شوق چې زم په هغه ډله کې چې دی نو شامل شم شریک شم. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل ما انا علیه و اصحابي، هغه ډله چې په هغې باندې چې په کوم څه باندې زه او زما ملګري صحابه دي، کومه ډله چې په دې خبرو باندې او دغه عقیدې او دغه اعمالي نو دغه به چې دی نو خلاصې، دا به د الله تعالی په نیز باندې چې دی نو معتبره ډلې او دا به د جنت والی. او چې کوم د دې نه علاوه نو بیا به چې دی نو هغه په دغه 72 ډلو کې به راځي او دغه به خلاصېدونکې ډله نه. و صحابه کرام په کومه طریقه باندې و صحابه کرامو عمل په قرآن باندې و، عمل د نبی علیه الصلاة والسلام په سنت باندې و. او د دې وجې نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي علیکم بسنتی، ای زما ملګرو تاسو زما سنت لازم ونیسئ و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، او زما د هغه خلفاو چې هغې په خپل هم په سمه لار دي او هغې نورو ته هم سمه لار ښودونکي دي. عضوا علیها بالنواجذ، تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور. د هغو په سنت باندې زما په سنت باندې صحیح منګولې ولګول. د دې وجې نه معلومه شوه د صحابي عمل ګوره بدعت نه جوړېږي. که چېرته د یو حدیث نه د هغه عمل سراسر خلاف راشي هلته به موږ ویو چې دې صحابي ته دا حدیث نه ورسېدلی او هغه عمل د هغه ته موږ چې دی نو بدعت نه شو ویلی، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام د هغو سنت مستقل سنت جوړ کړی دی. خصوصا د خلفای راشدینو سنت خو نبی علیه الصلاة والسلام د خپل سنت او د خپلې طریقې سره یو ځای کړی، په هغې باندې به چې دی نو خامخا عمل کړي. او بیا نبی علیه السلام وفرمایل خبردار د نوي شیونو د ایجاد نه ګوره ځان وساتئ، چې نوي شیونه ایجاد کېږي او تاسو په هغې پسې روانې وئ. ولې؟ فإن كل محدثة بدعه، ځکه هر نوی کار چې چا شروع کړی دی او هغې ته دین وایي، په دین کې شروع کړی دی او دین ورته وایي نو دا بدعتون، دا بدعت. وكل بدعة ضلاله، او هر بدعت گمراهي ده. وكل ضلاله في النار، او هر گمراهي چې کوم دی نو دا به په اور کې. اوس د دې دا مطلب نه دی چې ځینې بدعات چې هغه ته په دین کې داخل کړي نو هغه به چې دی نو د الله تعالی په نیز باندې به هغه صحیح نه، ځکه نبی علیه السلام کل لفظ ویلی دی. علما به پوهېږي چې دا کل دا سور د موجبي کلیي دی، مطلب چې د بدعت څومره شاخونه دي هغه ټول چې کوم دی نو هغه بدعات او هغه گمراهي ده، په دې کې ښایسته نشته دی. او که چېرته یو بدعت چې دی نو هغه ښایسته کېدلی نو عبدالله ابن مسعود صاحب چې دی نو دا امام سیوطي صاحب د هغه یو قول ذکر کړی دی الامر بالاتباع والنهي عن الابتداع کتاب کې، غالبا صفحه نمبر 68 نمبر صفحه کې هغه فرمایي چې یو سړی رالی او حضرت عبدالله ابن مسعود صاحب ته ویل چې پلانکي جومات کې د ماښام د مانځه نه وروستو خلک راجمع کېږي، یو کس لګوي خلکو ته وایي سبح الله کذا، دومره پیرې سبحان الله ویوي، الحمدلله دومره پیرې ویوي، الله اکبر دومره پیرې ویوي. عبدالله ابن مسعود صاحب هغه ته وفرمایل چې کله دا سړی راشي نو بیا راشه ما خبر که. سبا له هغه سړی رالی عبدالله ابن مسعود صاحب جومات ته ورلی او هغه خلکو ته ویلي چې دا تاسو څه کوئ، لقد جئتم ببدعة ظلماء، تک تور بدعت تاسو ایجاد.
نو هر شي که چېرته هغه ما او تا ته په دین کې چې دی نو هغه بهتر ښکاري او هغه داسې چې دی نو د دین حصه وي. ولې سبحان الله الحمدلله دا خو حدیث کې راځي چې دی باندې چې دی نو تله ډکېږي، دا الله تعالی ته خوښ کلمات دي او په ژبه باندې ډېر آسان دي. نو دې ته ولې حضرت عبدالله ابن مسعود صاحب چې دی نو هغه بدعت ویل. په کلمه کې په اذان کې موږ لا اله الا الله ویو، په آخره کې خو محمد رسول الله وسنوي. ولې دا محمد رسول الله سره ناروا ده، خو نبی علیہ السلام نه را نقل نه دي. او امام مالک سے فرمایي چې کوم شی په هغه وخت کې دین نو فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. کوم شی چې په هغه وخت کې دین نو نن چې دین او هغه دین نشي جوړېدل. د جنازې لپاره موږ اذان نه کوو، ولې ځکه چې صحابه کرامو نه دی کړی. دغه رنګې موږ د اختر د مانځه لپاره اذان او اقامت نه کوو، ولې ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام نه دی کړی. اوس هر یو کس چې راځي په دین کې به نوی شی جوړوي او بیا به وایي چېرې دا خو دا ښه بدعت دی. څنګه اوس به موږ د کم یو کس هر یو چې دی نو معقوله به جوړېږي او هغه به دین کې به نوې خبرې راوباسي او وایي به چې دا ښه بدعت دی. نو دا څنګه ښه بدعت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام موږ د دې خبرې تپوس کوو. هغه حدیث ته واپس راځو، د دې خبرې تپوس کوو چې آیا د عید میلاد النبي دا ګناه ده او که دا عبادت؟ که وی چې ګناه ده نو بیا ولې کې ښکاره خبره د ګناه خو ته پخپله نه وي. که چېرته ورته عبادت وي نو دا تپوس کوو چې دا عبادت نبی علیه الصلاة والسلام امت ته رسولی دی او که نه دی رسولی. که ته وایې چې ورته رسولی دی نو موږ ثبوت غواړو. ثبوت ستاسو شته نه؟ ځکه نبی علیه السلام پخپله هم نه دی کړی، صحابه هم نه دی کړی. 604 هجرۍ کې د دې چې ایجاد شوی نو ته به خامخا وایې چې نبی علیه الصلاة والسلام دا نه دی رسولی. نو چې نبی علیه الصلاة والسلام نه دی رسولی او ته چې دی نو عبادت وې، نو دا خو ته د نبی علیه الصلاة والسلام په پیغمبرۍ باندې چې کوم دی نو اعتراض کې او ته دا وایې چې نبی علیه الصلاة والسلام پیغمبري نه دی رسولی. ولې ځکه الله تعالی فرمایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، چې عبادت یې ورته وې خو بیا به نبی علیه السلام ته دا حکم شوی چې امت ته ورسوه. نو چې نه دی رسولی نو بیا خو ته د نبی علیه السلام په پیغمبرۍ اعتراض کې چې د دین یوه خبره وه هغه موږ ته نه دی رارسولی. خو موږ ویو چې نه دی رارسولی نو دا دین کې نه وه. نبی علیه السلام مکې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو، هلته خلکو به چې دی نو د جاهلیت 2 ورځې د اختر په شکل کې چې دی نو مناولې. نبی علیه السلام ته تپوس وکړو دا تاسو څه کوئ؟ ویل د الله پیغمبره دا خو د جاهلیت زمونږ یو څو ورځې وي، کنا نحتفل فیهما فی الجاهلیت، موږ به پکې چې کوم دی نو خوشحالي کوله. نو نبی علیه الصلاة والسلام هغو ته وفرمایل چې الله تعالی تاسو له د دې په بدل کې 2 ورځې د دې نه ډېرې بهترې درکړي چې هغه وړوکی اختر او غټ اختر دی. په هغې کې درېیم اختر نشته دی. که درېیم اختر وې نو نبی علیه الصلاة والسلام به هغو ته دا ویلي وي چې یو زما د پیدایش ورځ ده. به هر حال که داسې یوه خبره موږ آزاده پرېږدو او موږ دا ویو چې کوم څه موږ ته ښایسته ښکاري بس هغه دین دی، نو خبره به ډېره چې دی نو ګډه وډه شي، ډېره به چې کوم دی نو ګډه وډه شي. اوس خلک دا وایي چې څوک د عید میلاد النبي نه مناوي، وایي په دې دغه شیطان دی. ولې؟ وایي د نبی علیه الصلاة والسلام په پیدایش باندې هر کس خوشحاله دی سوا د شیطان. نو موږ دا د اعتراض او د سوال دا حق لرو چې آیا ته د نبی علیه الصلاة والسلام ډېر عاشق او که نه صحابه کرام ډېر عاشق وو. ښکاره خبره د صحابه کرام چې هغه صحابي ته یو کافر وایي چې ته صرف دومره وویوه، پانسۍ وله ورکوي، په پانسۍ ته نږدې هغه ته وایي چې ته صرف دومره وویوه چې زما په ځای باندې نبی علیه الصلاة والسلام ووایي نو ښه به وی، یعنې مطلب دې پانسۍ ته هغه ښه کوي، نو موږ به تا پرېږدو. صرف دومره وویوه. هغه وایي دا ته خو دا وې زه دام نه ویم چې یوه غنی او هغه دې زما په خپه کې ځي او زه دا ویم چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام په خپه کې لاړه تللی وې. دونه چې کوم دی نو هغه په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ځان قربانوونکي دي. ولې د هغو د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه محبت نه و چې هغو دا عید میلاد النبي چې دی نه مناوه. به هر حال بدعات دي او د بدعاتو په نوم باندې چې کوم کار شروع شي په دې باندې شیطان ډېر خوشحالېږي. وجه د هغې دا ده چې ته په بوتل کې زار واچوه او چاله ورکوه او هغه ته وایي چې دا زار دی، هغه به دې ځان ساتي، کېدای شي لاس هم وله ورنه وړي. خو که په بوتل کې دې چې کوم دی نو زار واچول او د پاسه یې پې لیبل د روح افزا یا د شربت ولګو، نو هر څوک چې کوم دی نو هغه خوښوي، کېدای شي ځان له پکې شربت هم جوړ کړي. نو دغه خبره ده شیطان په یوه عامه ګناه باندې ګوره دومره نه خوشحالېږي. عامه ګناه خلک کوي هغې ته ګناه وایي، د دې وجې نه ملان هم په دې دونه رد پې کوي خو دومره پې نه خفه کېږي ځکه هغه کس په خپله باندې ګناه ته ګناه وایي نو ټیک د توبه به تې وباسي، الله تعالی به یې معاف کړي. خو چې یو کس یو کار ته دین وایي او د دین په نوم باندې د ثواب په نیت باندې کوي دا ډېر خطرناک کار دی. د دې وجې نه عبدالله ابن مسعود صاحب قول دی هغه فرمایي چې ما ته دا خبره
څوک راورسئ چېرې په پلانکي جومات کې اور لګېدلی دی او هغه چې دی نو جومات سیزي. زه په دې باندې دومره نه خفه کېږم څومره چې په دې خبره باندې زه خفه کېږم چې په یو جومات کې د الله په دین کې بدعات شروع شي او د هغې زه مقابله نشم کولی، هغه زه چې دی نو د هغې رد نشم کولی. د دې مقابله هغه فرمایي چې هغه دا ډېر چې دی نو مشکل دی. بهرحال نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وصیت وکړو نو دا یې ورته وفرمایل چې تاسو نه زما نه وروستو که تاسو کې یو کس ژوند تېروي نو هغه به ډېر اختلافات ویني، نو په هغې کې فعلیکم بسنتي، زما په سنت باندې تاسو چلیږئ او زما د خلفاو په سنت باندې تاسو چلیږئ. چې کومې خبرې په دین کې خلکو ایجاد کړي دي هغه ټول چې کوم دی نو بدعت دی، هغه ګمراهي ده او هغه ګمراهي به چې کوم دی نو هغه په اور کې. بهرحال امام سیوطي صاحب فرمایي کل بدعت ضلاله، هر بدعت ګمراهي ده. و ان یراها الناس حسنه، اگر چې خلک هغې ته چې نو د ښه په ښه نظر باندې ګوري چېرې دا خو نیکي ده. که چېرته نبی علیه صلات وسلام په وخت کې دا وین ویل، نبی علیه السلام په وخت کې شمې نه وي چې دا کوڅې پې چې کوم دی نو دغه کړی وي رنګینې کړی وي. دا خو په دین کې چې کوم دی نو ایجاد دی او هر یو کس ته بس دا لالچ ورکو، دا ول په ذهن کې واچو چې دا محبت د نبی علیه السلام دی. هلکه محبت د محبت په طرز باندې داسې چې کوم دی نو هره خبره هغه محبت نه. قل ان کنتم تحبون الله، ویوه پیغمبره که چېرته تاسو مینه کوئ د الله تعالی سره فاتبعوني، نو زما تابعداري وکئ. یحببکم الله، مینه به وکړي ستاسو سره الله تعالی. ویغفر لکم ذنوبکم، او بخښنه به وکړي تاسو ته د ګناهونو ستاسو. والله الله تعالی غفور رحیم، بخښونکی مهربانه دی. قل ویوه پیغمبره اطیعوا الله، تابعداري وکړي تاسو د الله تعالی والرسول، او تابعداري وکړي د پیغمبر. فإن تولوا، پس که چېرته دیو مخ واړو، فإن الله، پس یقینا الله تعالی لا يحب الكافرین، مینه نه کوي د کافرانو سره. افضل خان شاپور شیخ صاحب هغه فرمای چې دی آیات کې معلومه شوه څو خبرې ته معلومه شو. یو خبره ته دا معلومه شوه چې څوک دا وایي چې زه د الله تعالی سره محبت کوم، نو ټیک ده، دا محبت ستاسو طرف نه دی، خو د الله تعالی د طرف نه بس تاسو محبت الګ کیږي چې ته تابعداري د نبی رسول الله وکړي. نو معلومه شو معیار د الله تعالی د محبت هغه چې نو تابعداري د نبی صلی الله علیه وسلم. دویم الله تعالی بس تا ګناه معاف کوي په دې شرط باندې فتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، چې ته د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي نو وروسته به الله تعالی چې کوم دی نو بیا ستا ګناهونه معاف کوي. او که ته چېرته تابعداري د نبی صلی الله علیه وسلم نه کې او دعوه د محبت کې، نو هغه خبره ده تعصي الاله وانت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. چې د الله نافرمانی کې او بیا چې دینو دا خبرې کې چې رضا محبت کوم دا غسر، دا خو عجیبه خبره ده چې دعوه د محبتي او د خپل محبوب د ادا او د کارونو سره کوم نه نستا بغض او نفرت. والله تعالی غفور رحیم، بكون کې مهربان دی. قل اطیعوا الله والرسول، تابعداري وکړئ د الله تعالی او د پیغمبر. دی آیات نه یو بل مسله علما کرام چې دینو ثابتای، هغه مسله دا ده چې څنګه د قران کریم منل لازم دي، نو دغه رنګ د هغې سره اتباع د سنت او منل د احادیثو د نبی علیه الصلاۃ والسلام دام چې نو منل لازمی او ضروری دي. ولی ځکه الله تعالی فرمای اطیعوا الله، تابعداري وکړئ د الله تعالی. دویم والرسول، او تابعداري وکړئ د پیغمبر. نو تابعداري د پیغمبر دا د الله تعالی د تابعداري نه جدا ده. تابعداري د الله تعالی حکمونه هغه منل دي چې قران کریم کې الله تعالی جنې نو ذکر کړی دي، هغه عقیده ساتل دي چې کوم عقیده قران کریم کې بیان شوی ده. او تابعداري د نبی صلی الله علیه وسلم د دین علاوه، و چې کوم خلق احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم نه مني، سنت د نبی صلی الله علیه وسلم نه مني، نو داغونه موږ دا سوال کولای شو چې ټیک د هغه خلکو چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم لیدل هغه خو تابعداري د قران کریم کړی ده. وس موږ که چرته د نبی صلی الله علیه وسلم عمل او داغه احادیث د مين نو باسو، زمونږ د پاره په قران کریم باندې عمل کول دا بسنګي په کومه طریقه باندې به موږ چې دینو عمل کوو. ولی ځکه اقیموا الصلاه چې تاسو مانځه پابندي وکئ. وس د مانځه پابندي د دې د رکعات، د دې شرطونه، د دې د طهارت او د پاکۍ مسلې، دا دومره ډېری مسلې دي دا چې ته د نبی له سلام احادیث د مين نه لري، نو دا بر چا په طریقه باندې. حالانکه صلات لفظ یې نو دا خو په معنا د دعا باندې دی، بیا خو مطلب دا چې تاسو دعا وکئ. په کومه طریقه باندې به موږ دعا کوو. دغه رنګ د زکات څومره تفصیلونه دي چې هغه
په سرو زرو کې زکات دی، په سپینو کې زکات دی، تجارت په مال کې زکات دی، ضرورت نه زیات شیونو کې زکات دی، حیواناتو کې زکات دی، باغونو کې زکات دی، سبزینو فصلونو کې زکات دی. د نبی له صلوات والسلام احادیث د مين نو باسه څنګه په عمل کې آتو زکات، الله وی زکات ورکي، آتو حقه یوم حصاده، د لو په ورځ باندې تاسو د دې فصل چې کوم دینو هغه حق ورکي. دا به څنګه منګ ورکو؟ حالانکه داغه خزان لچ دینو دغه دی مقدار په کار دی. یو کس به ډیر مالدار هغه به زب لګ ورکم، یو څو دانې به ورکم او بس به چې کوم دینو زما غاړه آزاد شي. حالانکه د دې خو یو معیار په کار. یو سړی ول ما چې دینو زکات ورکو او 2-3 بورې چې کوم دینو د غنمو هغه لسمه حصہ جوړه شو، نو هغه چې ما ورکول نو لکه ټول بدن می وره پیدو، مشکل و. نو د چا د مال سره مینا محبت نشته، د هر چا وسمینه ده، پر چا باندې داغه ورکول چې کوم دینو هغه ګران دي. بیا خو به غریب چې دینو داغه ضرورت به پوره نشي او داغه حق به چې دینو پوره نشي. به هر حال ک د نبی رسول الله والسلام سنت د مين نو باسي او احادیث د مين نو باسي، نو بیا تابعداري د قران کریم هم تنشي کوله، بلکې فقه کو د مين نو باسي چې هغه کې د حلال او د حرام احکامات دي. نو بیا هم د نبی رسول الله والسلام تابعداري هغه مشکله ده، ځکه په فقه کې علما او وضاحت د نبی رسول الله والسلام د اقوالو کړل او د دې وجنه اتباع د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دا خبري دا یوازې د سنې دي چې دا زما او تاسو په شان ته خبري دي یا د یو سیاسي سړي خبري دي. د نبی صلی الله علیه وسلم د خبرو د وجنه د دومره پلکاو کسانو د ژوندۍ حالات علماو په کتابونو کې هغه چې دینو ذکر کړي، پلان کې څنګه او څنګه ژوند تیر کړی دی، آیا په ژوند کې د چاته کنځلې کړي دي کني دي کړي، دروغ ویلي دي کني دي ویلي، چرته غلاګانی کړي دي کني دي کړي، کمی خبري د خلکو په هغه باندې د اعتراض وي، کومه خبره چې هغه په هغه کې د خلکو د اعتراض و او د سړی هغه په یو حدیث په روایت کې راشي، نو داغه د وجه نه هغه حدیث ټول کمزور شي. و تاسو به دا اوریدلی دا پلان کې حدیث وی کمزور دی، د نبی صلی الله علیه وسلم خبري کمزوري نه، کمزوري مطلب دا دی چې په دې کملار باندې دا موږ تر رسیدلې دی، په دې لار کې پلان کې سړی دی پته نه لګی چې د چرته به دروغ ویلي. نو د نبی صلی الله علیه وسلم خبري ټول هغه چې دینو هغه مضبوطی خبرې دی، پاره کې ضعیف نشته لري، خو ضعیف حدیث وتولی وي د دې سند د وجه. اوس دا سند کته چته د مين نو باسي، امام مسلم سے فرمایي لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کچته دا سند د مين نو باسي نو هغه خلک چې څوک څه غواړي بس هغه به وای، دا غي به کوم دینو ثبوت بني. او هغه فرمایي الاسناد من الدين، سند چې دینو دا د دین حصہ ده. به هر حال د نبی صلی الله علیه وسلم خبري دا د عام سړي خبري نه دي، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قل پیغمبر اطیعوا الله، تابعداري وکړه د الله تعالی او رسول او تابعداري وکړه د پیغمبر. فإن تولوا، پس که چرته دی مخ واړو، فإن الله، پس یقینا الله تعالی لا يحب الكافرين، من نه کوي د کافرانو سره. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا العمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك، اللهم إنا نعوذ بك من البدع، اللهم إنا نعوذ بك من المعاصي كلها، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لموتانا وموتى المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.